الرحمن الرحیم ابواب ثلاثی مزید فی دا څومره دي ابواب ثلاثی مزید فی څومره ابواب دي څو بابونه دي اته بابونه دي شپږ بابونه دي مجرد دي مزید فی ما تاسو ته معنا کړې وه چې مزید فی هغه دي چې فا عین لام کلمانه پکې یوه بله یو حرف پکې زیات راغلی وي صحیح دی د مزید بابونو کې د مزید بابونو به نومونه په څه پېژنې د باب چې کوم مصدر دی هغه د باب نوم دی د باب افعال دا مصدر دی کنه د دې باب نوم خو د مزید فی اول باب افعال په دې کې دوه حروف چې د زیاتی راغلي حمزه او الف فا عین لام نه زیات پکې څه راغلي حمزه او الف په مزید فی بابونو کې په اخر کې زیاتی نه راځي یا په منځ کې راځي یا په اول کې راځي دا په منځ کې الف راغلی او په اول کې حمزه راغلی باب افعال دا باب افعال دا مصدر چې دا په اردو کې ډېر استعمالیږي دا مونږ پرون د سبق ویلې نابله ورځ او دینه بعد باب تفعیل راځي هغه به مونږ وایو ښه باب افعال مصدر مونږ په اردو پښتو کې استعمالو اکرام اخراج انکار د دې په وزن چې څومره راځي که نه انکار احسان اسراف ته ووایي یو دوه انصاف اسلام افهام ایمان خدا په هغه کې راغلی حروف حرف علت پکې راغلی مخکې اوس وایو که نه دې سره ما ویلي چې مزید فی کې به کمې صیغې یاد ساتې یو خو مصدر دی هغه به ته یاد وي د باب نوم اوله صیغه دا مضی به یاده ساتې بس بیا به تا ته پورا گردان یادي پورا گردان د مضی په شان دی نو صرف په اوله مضی یاده ساتې اول واحد مذکره غائب او د مضارع واحد مذکر غائب نو د باب افعال اوله صيغه څه ده افعل او مضارع څه ده يفعل افعل يفعل افعالا د باب تفعیل دا سبق خو مونږ ویلی تاسو یاد دی کنه نو باب تفعیل چې کوم د باب تفعیل په دې کې کم حروفونه زیاتې راغلي د فا نه مخکې تا مخکې راغلي تفعیل بیا د عین نه بعد او د لام نه مخکې یا پکې راغلی باب تفعیل دوه حروفونه پکې زیاتی راغلي نو څه ورته ویلی شي باب مزید نو د تفعیل په وزن باندې مونږ هم اردو کې پښتو کې په عربی کې ډېر الفاظ استعمالو تفعیل تعلیم تدریس تصدیق و تکذیب تکریم تسلیم تکفیر تدبیر تقدیر تکویر وایه کنه یو دوه پکې تاسو وایه تجدید تجوید د تفعیل په وزن تفهیم افهام د باب افعال په وزن وکنه افهام او تفهیم تفعیل په وزن سره صحیح دی تنبیه تسبیح تضحیک چا پورې خندا کول نو د دې باب هم خاصیت دا دی چې یو خاصیت په مونږ وایي د دې خاصیت دا دی چې دا هم فعل لازم فعل متعدی کوي ٹھیک دی که نه باب تفعیل د دې مثالونه مخکې وایي خو اوله مضی صیغه څه ده فعل او مضارع اوله صیغه څه ده یفعل فعل یفعل تفعیلا فعل یفعل تفعیلا دا یاد ساتت او د دې یو بل مصدر هم راځي هغه هم یاد ساتئ فعل یفعل تفعیلا او مصدر یو بل راځي تفعیلة هم په وزن سره د دې مصدر راغلی تفعیلة به یاد وي که نه تفعیلا تفعیلة مخکې د دې مثالونه مونږ وایو ښه نو چې تا ته اوله صیغه فعل یاد ده نو د ماضي ګردان خو درته یاد و اول یو ګردان خو تاسو یاد کړی و که نه فعلا فعلو په هغې په وزن داسې وایي چې فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن فعلت فعلنا او فعل يفعل هم ګردان يفعل يفعلان يفعلون تفعل صح دا ګردان تفعل تفعلان يفعلن تفعل تفعلان تفعلون تفعلين تفعلان تفعلن افعل نفعل د دې خصوصیت ما درته ذکر کړ چې فعل لازم فعل متعدی ته اړوي
ٹھیک تا کنه. علامه فعل لازم دی. علامه عین لام علامه. علامه زید څه معنا کوي؟ زید زده کړه وکړه. علامه زید نو علامه فعل او زید فاعل. اوس دا چې ته په باب تفعیل ته واړی علامه نو څه شی بشي؟ فعل اوله صیغه وکنه. علامه نه څه جوړ شي؟ علامه. او د دې غبه څه شی وي؟ يعلم او غبه څه شی د مصدر تعلیما. علم يعلم تعلیما قرآن کې راغلی. الرحمن علم القرآن. قرآن مفعول واقع شوی دی کنه. فعل متعدی شو کنه. خلق الانسان علمه البيان راغلی کنه. يعلمهم الكتاب مضارع امر يعلمهم الكتاب. علم يعلم ندلت راغلی يعلمهم الكتاب والحكمة. نزل علم زيدا. نزل ينزل تنزيلا قرآن کې راغلی دی. کم صورت کې؟ ورتل القرآن ترتیلا راغلی. تنزیل هم راغلی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. انا نحن نزلنا نزل ينزل نزلنا مونږ نازلو. سبح يسبح تسبيحا. تسبيحا څه ته ویل شي؟ تسبیح کول پاکی بیانول. سبح يسبح تسبيحا. سبح لله قرآن پاک کې راغلی څو ځله. يسبح لله مضارع هم راغلی. کلم يكلم تکلیما. کلم الله موسی تکلیما. کلم يكلم تکلیما مصدر هم راغلی. کلم الله موسی تکلیما. کذب يكذب تکذیبا. فكذبوه فكذبوه فعقروها قرآن پاک. حدث يحدث تحديثا. یاد بیدا یبل غوه پاک. مفاعله باب مفاعله. مفاعله دا مصدر دی. د دې اول غس شی دی. خصوصیت څه دی؟ د کې مشارکت دی، شرکت دی پکې، چې دوا کسانو یا دوا ګیروه په کار کې شریک وي. دوا کسانو یا دوا ګروپونه یو کار کې شریک وي. یو فاعل وي او بل مفعول. یو فاعل یو مفعول. نو دا مشارکت ته ویل شي چې کوم ځای کې مشارکت وي په کم کار کې هلته به باب مفاعله راځي. باب د ثلاثي مجرد نشي راوړی. باب مزید فی کې باب افعال او باب افعال باب تفعیل نه راځي بلکې باب مفاعله به راځي، ځکه چې دوه کسانو خبره تکای، دوه کسانو کار کړی په یو بل باندې. ټیک دی. مفاعله مقاتله د دې په وزن چې راځي. مقاتله یوازې کیږي، مقاتله مضاربه یوازې کیږي، مضاربت چې موږ ورته مضاربت، مناظره یوازې کیږي، مجادله هم یوازې نه کیږي چې په یو خوله باندې مقابله هم نه کیږي. مقاتله مضاربه وال شي، مقابله هم یوازې نه کیږي. دا ټول یوازې کیږي نه. نو دې ته چې ووایې چې د باب مفاعله نه فعل ولې راغلی دی چې باب د ثلاثي مجرد نه راځي، نو ته به پوه شې چې ځکه چې دې کې یوازې رتلی نشي، دې کې مشارکت وي. اوس د بابونو خصوصیات ته معلوم شول کنه. د بابونه بیل بیل ول راغلي، معنا ورسره مکمل بدل شي چې باب بدل شي. ښه اوس په دې مثالونو موږ وایو مقابله، مشاهده، مجاهده چې کوي کنه جهاد. او د دې یو بل وزن دا دی، خو د دې اول صيغه څه ده؟ فعل. څه شی ده؟ نه اول مزید شی ده. فاعل يفاعل دا وګوره فاعل او د دې مضارع څه ده؟ يفاعل. دا به یاد وي. ښه يفاعل او غیر شی
نغی مفاعلتن یو بل غی هم دا یو بل مصدری دا فعالا بل مصدری چی دا فعالا اوزان به زه درته وښیم دې اوزان زه درته ښیم خو دا وګوره اوله صیغه شی ده فاعله یفاعل نو داسې به یاد ساتئ چې فاعله یفاعل مفاعلة وفعالا یا فعالا څنګه به وایي فاعل یفاعل مفاعلة یا فعالا ورسره یاد ساته فاعل یفاعل مفاعلة خو نافق ينافق منافقة یا نفاقا نفاق څه شی ده دا د باب مفاعله مصدر دی جاهد یجاهد مجاهدة یا جهادا ظاهر یظاهر مظاهرة مظاهره څه کوي خلک یا ظهارا اظهار کوي ټیک ته دا ورته یاد وي کنه اول باب دا فاعل فاعلوا فاعلت فاعلتا فعلنا مزی فاعلت فعلتما فعلتم فعلتي فعلتما فعلتن فعلت فعلنا په یادو بدا گردان ولي کې ځان سره پکا پي یاد وي د مزی به څنګه لیکي مزی یفاعل وکنه یفاعل یفاعلان یفاعلون تفاعل تسمع تفاعل تفاعلان يفاعلن ورور تفاعل تفاعلان تفاعلون تفاعلين تفاعلان تفاعلن وفاعل نفاعل شاباس داسې به ووایه اوس دې کې خادع قرآن پاک کې راغلي خادع يخادع مخادعة ومن الناس من يقول آمنا بالله باليوم الآخر وما هم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون خادع يخادع دا مضارع راغلی کنه هاجر يهاجر مهاجرة والذين آمنوا وهاجروا څوک چې هجرت وکړي مؤاخذة یا مؤاخذة بل مؤاخذة مؤاخذه څه شته ویلي مؤاخذه پکړه یو کس چې بل راونی شي هغه ته څه ویلي مؤاخذه یو فعل شي یو مفعول شي نو مناظره دا په پښتو اردو کې ډېر استعمالي خلک وي مناظره یا مقابله په اردو کې استعمالېږي نو بل ورته چې دا باب مفاعله ده نو مقابله مه وایه بلکې مقابله وایه دا غلطه خبره په اردو کې بس مقابله راغلي دا سو په عربي خو نه چې په عربی کې وایي نو مقابلاتون به نو دا پښتو د یا اردو د په دې کې خلک ټولو سزان چې سکول کې ته وایي که نه مقابله وغیره دا زبر زیر په مستقبل ته مستقبل وایي نو که پښتو کې یا وایي اردو کې وایي که نه په دې تا باندې څوک اعتراض کوي نو غلطه خبره کله عربی کې وایي یا چې سبق وایي نو دا هغه به ورته صحیح ښه په کار خو دې چې په اردو کې صحیح وویل چې خو داسې مشهور شوي دي چې دا کم مفاعله چې کم باب دی دا په زیر سره خلک وایي خو دا دې غلط خو تا خپل مطلب او معنا ته اخذ کولی شي صحیح دی لکه چې عربی قرآن پاک کم الفاظ دي په کې ډېر خیال پکار دی چې هغه غلط ویل دي واعد یواعد مواعدة یا میعادا او نادى ينادي نداء وارا يواري لباس يواري سوآتكم موارة خيسر ييسر دا خود باب تفعيل ولا منغوي كنا جادل يجادل مجادلة حافظ يحافظ محافظة ٹھیک شو دا دوه بابونه تاسو یاد کړ او د دې دوړو خاصیتونه تاسو ته معلوم شول یو باب بل وای بس سبق څومره ټایم وشو تفاعل باب وای تفاعل هم باب دی خچ زر د ختم شي بیا مرفوعات شروع شي د سبق په یو هفته کې د نن ختمون شي باب تفاعل یاد کړه دی اوله صيغه څه ده باب تفاعل تفعل مزید مضارع څه يتفعل نو څنګه شو
تفعل يتفعل تفعلا 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 بیادی تفعل يتفعل تفعلا باب تفاعل په دې کې زیاتی شی راغلی تا پکې راغلی دی عین کلمه مقرر راغلی عین پکې زیات راغلی دوا حروفونه پکې زیات تدبر تدبر تذکر تکبر تکبر تا کې شته تبسم څه شته ویل خندات دې کې تکالف ته ښه د خصوصیت څه دی دې کې تکالف چې کم شي فعل ذکر کی کنه چې هغه په زیات شوق سره په زیات تکالف سره چې حاصلي چې زیات کار پکې یعنی زیات پکې وردنه نشي هغه کې بیا د باب تفاعل استعمال چې سړی پکې وردنه نه چې کله دا صيغه راشي نو پوه شي چې په دې کې فاعل وردنه نشوي دی ډېر ښه تدبر څه معنا چې تدبر یې کړي ډېر ښه سوچ او غور یې کړي لکه شانت غورین د کړي تدبر یې کړي ډېر ښه سوچ څوک چې وایي چې توکل یې کړي یعنی بالکل بل چرته الله نه له ثواب بل چرته کوي د کې تکلف ته یاد وي تنزل چې وکړي کنه بالکل یعنی لخته شي بالکل پکې شک نه ٹھیک تا کنه نو تعلم چې په خپل چې کوم فعل ذکر کوي هغه فاعل په خپل باندې هم خسلوي ښه په خپل خسلوي او تکلف کې لکه اوس وي علم القرآن خيركم من تعلم القرآن تعلم القرآن چې په خپل زده کوي تعلم القرآن وسمانه کوي هغه څوک چې په خپل قرآن زده کوي وعلمه او د علامه د باب تفعیل ولا سي او دا په دې کې تعلم چې کوم دی د تعلما دا باب تفعل مصدر دی یاد شو تفکر يتفکر تفکر څه شته ویل تفکرا په خپل چې څوک فکر زیات ويتفکرون دوی فکر کوي سوچ کوي ډیر زیات تکلف سره ډیر سوچ غور پکې کوي فی خلق السماوات والارض قرآن پاک افلا يتدبرون القرآن ایا تاسو غور نه کوئ په خپل باندې غور نه کوئ تدبر نه زیات غور نه تدبر خډېرو کې به قرآن درته پته ولګي د خوند باندې به پوه فائدہ وي تصدق چې څوک زیاته صدقه ورکوي ورجل تصدق په خپل صدقه نه کوي بصدقه فاخفاها حدیث کې راغلی ورجل تصدق بصدقه فاخفاها کله چې سړی صدقه کوي نو پټای کوي نو دې صدقه ثواب زیات تنزل تا وي کنه تنزل يتنزل تنزلا تنزل عليهم الملائكه ده نزلي نو دې کې به تکلف سمون تتنزلوا خامخا نزلوي عليهم پاغو باندې ملائکه ٹھیک شو تأخر يتأخر يتخبطه الشيطان من المس الذين يأكلون الربا تخبط يتخبط تخبطا کنه چې سړی لیوانی کی لکه لیوانی سپی دی چې اخري کنه لیوانی شي لیوانی سپی دی اخري لیوانتوب شا باندې راشي تخبط پې راغلی څه شی پې راغلی تخبط پې راغلی اوس داسې قرآن پاک کې راغلی الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه شیطان لکه شیطان نه چې لیوانی کی وهي لیوانی کی تجسس څه ویل شي تجسس یا تجسس تجسسا تجسس چې کوي بالکل چې پس وړې خبرې ګور جاسوسي چې کوي جاسوسي خو کوي وړې خبرې ته سوچ کوي چې شی پرې دی نه جاسوسي دي ته ویل شي داسې چې غټه خبرې اخلي وړې غټه ټوله تکالف پکې کوي اته جاسوسي ویل هغه ته ویل تطوعا په خوشالۍ سره چې نیکی کوي ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز غته ویل شي پټاوش پټکولو تکاد نږدې دی تميز من الغيظ چې پټاوشي د غوسین تکاد تميز من الغيظ
توفا قرآن پاک الله ومن توفیته منا فتوفه الایمان. توفا پورا اخیستل. یتوفا مرګ ته ځکه ویلی شي که نه چې پورا یې سړی الله پاک والی دنیا نه رخصت کی. یتوفا توفیا صحیح شو. دا درې بابونه پاتې شول بس، تفاعل او افتعال. انشاءالله بس بیا به ختم شي، هغې نه بعد به مونږ استفعال باب شو. بیا وسلوسی مزیدون فی ابواب کې چې مجهول چې کم دی هغه به ووایو انشاءالله. او هغې نه پس بیا راځي مرفوعات چې ختم یا سبق ختم شو. صحیح انشاءالله.